اوس دې آیاتونو کې د الله پاک جل شانه د قدرت نشانی دي، د قدرت نشانی د الله پاک ذکر دي چې د دین انسان الله پاک پیژندلی شي. ان فی خلق السماوات بشکا په پیدایش د اسمانونو والارض او د ځمکه کې، واختلاف الليل او په اختلاف په بدلیدو را بدلیدو د شپې او نهار او دروازه، لآیات لأولی الالباب، لآیات دا خامخا نخی دی لأولی الالباب د عقل مندو دپاره. نو ان فی خلق السماوات بی په اسمانونو کې د عقل مندو دپاره، یعنی دلالتون علی القدرت، دا دلالت کی په قدرت الله پاک باندې. انسان کو دلیل نسی د مخلوق نه نسی په خالق باندې، چې مونږ اسمان ته وګورو، مونږ او تاسو یو چت جوړ کو نو هغې ته چې کوم دي 500 ستنې ودرولي ټینګولی نشو، او الله پاک جل شانه دا دومره لوی اسمان په ټوله دنیا باندې خور کړی دی، یو نه پکې پیلر شته دی، نه پکې ستن شته دی، نه پکې سیخ شته، نه سیمنټ شته، دک شان الله پاک په خپل قدرت ودرولي. دا د الله د قدرت نشانی دي. نو چې دې ته سړی وګوري، سړی وشي دې خامخا پیدا کوونکی شته. او مونږ تاسو رنگ ورکو نو 10 کاله 15 کاله پس هغه رنگ خپل راپېږي. الله رب العزت چې اسمان پیدا کړی دی په دک یو رنگ کې پیدا کړی دی، او دک رنگ کې دی، او دک رنگ کې تر قیامت پورې نه دا رنگ خرابېږي نه راځي. نو دا د الله پاک جل شانه د قدرت نشانی، او دا یو اسمان دی، حالانکه وو اسمان دی، دا یو مونږ ته په نظر باندې راځي، او د یو اسمان غشپک اسمانونه زمونږ نه پناه کړي. په دې کې د الله پاک د قدرت نشانی دي. انسان چې دې ته وګوري د ذهن ته چې کوم دی خامخا دا خبر راځي د دې پیدا کوونکی اوسوک شته. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د دهریو سره د کمینست چې د دې سره مناظره جوړه شو. هغه د الله د وجود نه چې کوم دی منکر، هغه وی دا څه چې تیریږي، دا څه چې کیږي، انسان مړ کیږي نو دا زمانہ مړ کوي، وخت په تیر شي بس سړی مړ شي، غوا مې خمړ کیږي دا زمانہ مړ کوي، اوس هغه د الله د وجود نه منکر. امام ابو حنیفه رحمه الله ور سره مناظره جوړه کړه. ټیم یې توی کو چې په دې ټیم زمونږ د یو بل سره مناظرې بحث مباحثه به امام سي ته کو ته پړ کړې نو زمونږ دین ته براوړي دهری کې او کو تا مونږ پړ کړو مو مسلمانان کې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم ټیم مقرر دا هغه ټیم نه لګون ته کې لیټ ورسې دلته دهریو غوبل جوړ کړل. امام سي مناظره او به ټیم له قران نه غي دي کې امام سي ورنن وته پیزار لاس کی ورته ته سوغو بل جوړ کړل. هغه وته حضرت تا مناظره وکړه، پتا ته مونږ وی چې دې ټیم له کوتره نه رسیدي نو مناظره بتا بیلی او قرآن او رسیدو دواړه فریقین نو بحث مباحثه وکړو. تا مونږ بلکړو نو مونږ مستا دین دارو، او تا مونږ ته پړ کړې ته به زمونږ دین تراو. امام سی ورته عذر خو الله پاکم قبلې کړ، او عذر استاد په دین کې چې کوم دی پکار د تاسو قبول کی. ما ته عذر وسو عذر وته وزر عالم د دریاب غاړه نه کیشته نه و وزري ونه ته وسات مو ته کاته کاته غوونه کټ کړل شو په خپل باندې، بیا دا غینه په خپل تختې جوړې کړل شو، بیا په خپل کیشته جوړه شو، او بیا پکې ملاح نو چلونکی ډرایور پکې نو کیشته زما خواله رااله زبګه کې نه استمرا پوري وته دې کې خامخا ټیم بلګل شروع ونه ټوکړې کېده په خپل باندې، تختې کېده په خپل باندې، بیا دې په خپل کیشته جوړې ده نو دې کې خامخا ټیم لګېږي. د دې وجې زی سار شو دا ټول چې دوی تاسو ته وایي امام صاحب دیوانه دي تاسو یې نه مانی. یوونه په خپل کټ کې دي شي، یوونه په خپل تختې کې دي شي، یوونه په خپل کیشته دي جوړې دي شي. امام صاحب ورته نشي کې دی و نشي کې نه منلو خبره. هغه ورته ګوره دوره سادهګان یې چې یوونه په خپل باندې کټ کې دي نشي، یو ونه په خپل باندې تختی کېدی نشي، یو کشته په خپل جوړې دی نشي. دا دومره لوی نظام څنګه په خپل باندې پیدا شو او څنګه په خپل باندې چي اسمان په خپل څنګه پیدا شو چې یو کشته نشي پیدا کېدی جوړې دومره لوی اسمان په خپل څنګه پیدا شو، یو کشته په خپل نشي چلېدلی. دا دومره لوی نظام څنګه چلیږي؟ کله شپه وګديږي ورځ لنډيږي او کله ورځ وګديږي شپه لنډيږي. دا دومره کله جمع راځي، کله وړه راځي، کله سړځي راځي، کله ګرمي. دې خو خامخا څوک چلون کې شته دی. مناظره او به لا ټول دهریان چې کوم دي مسلمانان شو. نو انسان د الله په دې هر یو سیس کې د الله د قدرت نشانه کوم طرف ته ګوري. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي
چې کوم انسان خپل ځان وپېژني ځان وي د الله وپېژني. انسان خپل ځان د سوچو کې په کوم انداز د الله سترګې پیدا کړي، غوږونه الله په کوم انداز پیدا کړي. په دې لږه غونډه کې چهره کې د مور 5-6 زامن دي، ټول د یو بل نه الله مختلف پیدا کړي. دغه یو پټ مخ دی یا نیم پټ مخ دی، په دې کې الله پاک هر انسان د بل نه چې کوم دی جدا پیدا کړي. د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلي تر اخري انسانه پورې د ټولو انسانانو د ګوتو دا کیرلې دا یو انچ ځای دی، دا ټول الله د یو بل نه جدا پیدا کړي. دا د الله د قدرت نشانې نه دي نصیب، او دا خو ظاهري څیزونه دي. موږ نوڼې وروالو دننه پکې الله توکاڼه پیدا کړ، غاښونه در درکړي، دا چا درکړي؟ او دغه پرېږده بیا چې دا نوڼې په کته باندې لړه شي، نو دا خو زموږ له اختیار کې دي. خوله پې ووخو، لاس کې راوالو نوڼې پستی وي، خو دننه خو زموږ اختیار نه چلېږي. دننه الله یو مشندري پیدا کړی، هغه په خپله باندې چلېږي د الله په امر سره. دا زړه کې کوم سل لګېدل چې دا 72 پیرې په یو منټ کې دا پمپینګ کوي، وینه چې کوم دی دغه صفا کوي، دې کې کوم سل لګېدل دا خو د الله په امر سره چلېږي. دا ټول حضرت علي رضی الله عنه فرمایي چې کوم انسان خپل ځان وپېژني ځان وي دا الله وپېژني، او چې کوم انسان خپل ځان نه پېژني نو الله به څوک پېژني. نو دې کې د الله د قدرت نشانې دي.